سلامونه ملګرو د لاهور کلندر کلاړي ډیریل میچل خپل وطن ته رسیدو نه پس یو ډیر زبردست ټویټ کړی دی، یو ډیر پازیټیو ټویټ کړی دی، یو ډیر د مینې ډک ټویټ کړی دی د دواړو ملکونو د پاره، د پاکستان او انډیا دواړو د پاره. نو زما داسې کلاړیان یا داسې انسان خوښ وي چې هغه امن پسند وي او هغه په چنګ باندې نه خوشحالېږي. نو کې ډیریل میچل هم شامل دی. ډیریل میچل چې په دې ټویټ کې کمې خبرې کړې دي یقینا ډېرې ښکلې خبرې کړې دي. که دا ټویټ تاسو ګورئ په انګلیش کې دی، خو موږ په پښتو ژبه کې ایکسپلین کوو، پښتو ژبه کې په ډیټیل سره خبرې کوو. ډیریل میچل په دې خپل ټویټ کې لیکلي دي چې دا د ما دپاره ډېره زیاته سخته وه چې ما تقریبا دوه هغه ملکونه په جګړه کې ولیدل، په کنفلیکټ کې ولیدل تیر شوي دوه درې ورځو کې چې کوم زما زړه له نږدې ملکونه وو لکه پاکستان او انډیا یادوي، چې دا زما دپاره ډېره سخته وه چې ما داسې دوه ملکونه تیر شوي دوه ورځې په جګړه ولیدل چې کوم زما زړه ته نږدې ملکونه وو، پاکستان او انډیا یادوي. دلته اوس پاکستانیانو ته نه دي راپاڅېدل پکار چې د انډیا ولې یاده کړې، هغه غیر ملکي دی وروره، هغه نیوټرل سړی دی. هر ستا د ملک سړی خو نه دی، هغه سره خو ته دا زور نشي چلولی چې تا ولې د انډیا صفت کړی دی. او هغه بقای د انډیا صفت ځکه چې هغه یو کلاړي دی، هغه غواړي چې زه په آی پی ایل کې هم لوبه وکړم، زما د انډیا کلاړیانو سره، زما د انډیا عوام سره هغه په ټوله دنیا کې فین لري. نو هغه د انډیا فینس نشي خفه کولی، به خامخا دو طرفه مطلب یک طرفه سټیټمنټ پر نه کوي. خمخ کې اصلي کلی ووري جی my thoughts are with those affected on both sides. د دواړو طرفو له چې کم خلک متاثر شوي دي، نو زما سوچونه او زما همدردي او قسم له هغوی سره ده. او پی ایس ایل او آی پی ایل دواړه کې چې کم میجر رول چې ما ادا کړی، په آی پی ایل کې هم ادا کړی دی، په پی ایس ایل کې هم ما په خپل کیریر کې مطلب یو میجر رول ادا کړی. مطلب دا چې ما په خپل کیریر کې په آی پی ایل کې هم لوبه کړې، په پی ایس ایل کې مې هم لوبه کړې ده. او ما دا دواړه ټورنامنټس چې کوم دي ډېر زبردست طریقې سره چیرس کړي، انجوای کړي دواړه ټورنامنټ. او زه امید لرم چې دواړه ملکونه به زر امن تراشي، دواړه ملکونه به واپس امن واخلي او کرکټ په دوباره په دغه ملکونو کې شروع شي جی. او زه به بیا هم دغه ملکونو ته ځم، لکه مطلب دا نه دی ویلي که امن راغو نو زه بیا نه ځم جی. نو دغه کلاړیان چې کوم دي لکه کرکټ کلاړیان شو، سپورټسمینشپ شو، سپورټس کلاړي چې کېږي یا فلم سټار وي یا ډراما سټار، هغه ځان نیوټرل پکاري. ځکه دا کلاړیان چې کوم وي لکه اوس ویرات کوهلي وګوره، دی په پاکستان کې دومره فین لري، دومره روهت شرما په پاکستان کې انتهایی غټ فین لري، همدې شکر داون په پاکستان کې ډېر زیات فین لري. خو چې کله د ټویټس وغیره شروع کړي نو هغه جړه به ځان نه تور کړي وي. دغه رنګ بابر اعظم په انډیا کې د دنیا فینز لري، محمد رضوان په انډیا کې د دنیا فینز لري. نو کوست رضوان را پاسه او د انډیا خلاف دغه رنګ غلط پوسټونه دغه شي، نو خامخا هغه فینز جړه به ځان نه موړ کې. یو کلاړیم دا نه غواړي چې زما سپورټ کم شي یا زما مینوال کم شي. خامخ کې د سلی کلی اټس نایس ټو بی ہوم ناو، دا زما لپاره ډېره خره چې زه کور ته وای واپس راغم خپل فیملی سره ما. بټ آی ام آلسو لوکینګ فارورډ ټو ریټرنینګ ټو بات کنټریز ان د فیوچر. او زه مطلب په مستقبل کې دوباره دغه دواړه ملکونو ته تلل غواړم. او پلیسز آی ټرولی لو سپینډینګ ټایم ان، دا هغه دواړه ځایونه دي انډیا او پاکستان یادوي چې دغلته ټایم تیرول مالا مزه راکوي، دغلته ټایم تیرول مالا خوند راکوي. زه مطلب خوشحالیږم چې دغه ځای کې زه ټایم تیروم. نو دا ډیریل میچل دی، د نیوزیلینډ آلراؤنډر دی او د کراچي د لاهور کلندر کلاړي هم دی. نو ښه ټویټ یې کړی دی، نیوټرل ټویټ یې کړی دی، د امن او د مینې پیغام یې ورکړی دی. او یو قسم له د دې ټویټ نه هغه کرکټرز لپاره هم یو غټ سبق دی چې سپورټسمین چې څوک وي مطلب یو ایتھلیټس لا کم از کم ځان نیوټرل ساتل پکاري. خیر دا ډیریل میچل ټویټ تاسو د حوالې سره لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.